چې کله د رمضان مبارک دویمه عشره په ختمېدو وي او د اعتکاف د ایام را نږدې شي، نو څه خلک په سوشل میډیا باندې دا یو پروپاګاندا خوري چې بھئی د ښځو اعتکاف په کور کې جایز نه دی، دی بم د سړو په شان په مسجد کې اعتکاف کوي. نو کله دا مسله عام مسلمانان ووري چې د دې مسلې نه خبري، د هغې په ذهن کې شکوک شبهات پیدا شي، هغه غریبانان په کور کې اعتکاف کوي، نو د دې وجې نه اعتکاف پرېږدي چې مسجد ته خطلی نه شو، کور کې اعتکاف جایز نه دی، نو بس بالکل دغه عمل نه او ثواب نه محروم شي. دا بالکل غلطه پروپاګاندا ده او دا خلق به د خپل باطله دعوه باندې د قران کریم د آیات نه استدلال هم کوي، خو په فاسد طریقې سره. دوی وی ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد. اعتکاف والو ته حکم دی چې کله تاسو په حالت د اعتکاف کې نو تاسو د خپل بیبیانو سره جما مکوي، کورواله مکوي او په شهوت سره ټچ کوي. ما اعتکاف والو ته حکم دی چې خپل بیبیانو سره به د اعتکاف په حالت کې جما کورواله نه کوي. ودا ال ممکن وي چې خزم په مسجد کې وي او سړی په مسجد کې اعتکاف ته نست، نو ال ممکن دی ال د جما نه من راغلی چې کور کې وي نو بیا خو جما ممکن نه ده. وي دا غلط تصویر او غلط پس منظر د آیات پیش کوي، د سینه دا صحیح تفسیر دا دی. زمون مساجد الحمدلله دی که هر قسم سہولت موجود وي. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مبارک دور کې په مساجدو کې داسې قسم سہولیت پنو، نو کم صحابه کرام چې با اعتکاف ته کېناستل نو د ضرورت پورا کولو لپاره، د بشري تقاضې د پورا کولو لپاره چې انسان ته به د تشو ډکو ضرورت را پیښ شو یا د غسل واجب ضرورت پر را پیښ شو، نو دغه سیس د لپاره به د مسجد نه وتل کور ته وتلل. ګورنه کو کور تم د ضرورت د لپاره لاړ شي بالکل جایز دی چې کله د مسجد په بهر لیټرین بیت الخلا تنظیم نه، نو نن سبا هم دا مسله ده چې اعتکاف کوون کې کس هغه کور تتلی شي، خپل ضرورت پوره کول شي، فورا دی واپس راځي د مسجد حدود ته. نو ګوره اعتکاف کوون کې چې با کور ته لاړو د خپل ضرورت د لپاره په حالت د اعتکاف کې دی کنه، نو حکم دا دی چې کور ته خلاړې او اسنه چې د اعتکاف په حالت کې او د خپل بیبي سره شهوت سره ته بیبي ټچ کی، هغه لا ګوتی یو سي جما وسرو کی، کورواله وسرو کی. ګوري خیال کوه د اعتکاف حالت کې به وسره کورواله نه کې، تا دا لس ورځې الله توقف کړی دي چې زبا بده کې خپل حلال خزه چې کوم دا هغه سره به کورواله نه کوم، دا ټول پټوله اوقات په الله توقف کوم، عبادت په پکې کوم چې الله راضي شي. دا پس منظر دی د آیات. لہذا خزه په د خپل کورونو چې کمی خاص کمرې دي د عبادت د پاره او د موز د پاره چې کمی مخصوص دي التبا اعتکاف کوي، او سړی به د مسجد په حصہ کې اعتکاف کوي. حضرت عمر رضی الله عنه په دور خلافت کې چې کله حالات انتهایی ناسازگار شو، حالان کې خیر القرون زمانه ده، نبی علیہ السلام فرمای خیر القرون قرنی، بهترین زمانہ زمانه ده، ثم الذين يلونهم، او بیا زمانہ پس د صحابو زمانہ بهتره ده، ثم الذين يلونهم، بیا باغی پس چې کما زمانہ ده د تابعین زمانہ، نو دا لا خیر القرون دی. او حالات انتهایی ناسازگار شو، حضرت عمر رضی الله عنه فیصله وکړه چې باقی با خزی مسجد ته مزل ناراضی، په خپل کورونو کې به منځونه کوي. چې کله د دې فیصله حضرت عائشه رضی الله عنها ته پته ولګی دا، نو ویل چې ډیره ښه فیصله کړې ده. کو چرته نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوس موجود وي، نو نبی علیہ السلام هم دغه فیصله کوله چې دا زنانه به اوس په کور کې منځونه کوي، مسجد ته به مزل ناراضی. په هغه دور کې د فرض مز نه منع کړی شوی او په کورونو کې حکم وشو. نو بیا په دې دور کې څه خیال لې چې انتهایی د فساد زمانه ده، د فتنې زمانه ده، هر طرف ته د عیاشۍ د زناکارۍ بازار ګرم دی. نو په دې حالاتو کې کوچر ته زنانه مساجد ته اعتکاف د پر را روان شي، نو د اعتکاف هغه اصل روح په ختم شي، اور الله دې نه کې د بے حیاي او د زناکارۍ دروازې بکولوش، د ګناه دروازې بکولوش. اختلاط د سړو سره برازي. کو مسجد کې یو بیل انتظام ولی نه وي د زنانو د پاره، په مسجد ته دراتلو دتلو لار خو یو وی کنه. لہذا مسائل ډېر زیات معاشره په بګال طرف ته لاړ شي. چونکه عائشه رضی الله عنها دا سوه چې د نبی علیہ السلام مزاج شناس وا، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مزاج نه با خبره وا، ځکه ویل چې عمر رضی الله عنه فیصله صحیح وکړه، کو نبی علیہ السلام موجود و دغه فیصله به کړی. لہذا زنانه با په کور کې اعتکاف کوي، سړی په مسجد کې اعتکاف کوي. دوی بیا وی
ثم اعتكف ازواجه من بعده. یو بل حدیث ټوکړه ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام با چې کله مدینه منوره ته هجرت فرمایلو نو د مرګ د ساعاتو پورې نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف تر کړی نه دی. د رمضان د اخري عشره اعتکاف په کولو چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا نه پرده فرمایلا نو بیا به د نبی علیہ السلام بیبیانو اعتکاف کولو. وی اعتکاف په مسجد کې کولو. اوس دا په مسجد کې کول دا د دې خپل ذاتی تفسیر دی. اوس په دې مسله کې وګورو مونږه هغه خلک چې کم د احادیث ماهرین دي هغه به دې کې څه وایي چې کم د صحابه او شاګردان پاتې شوی، کم د تابعین او شاګردان پاتې شوی، کم د تبع تابعین او شاګردان پاتې شوی دي. هغه د دې حدیث په تفسیر کې څه وایي؟ هغه فرمایي ثم اعتكف ازواجه من بعده فی بیوتهن. د نبی علیہ السلام بیبیانو بعد د نبی علیہ السلام د وفات نه پس اعتکاف کولو، خو په خپل کمرو کې په خپل کورونو کې به اعتکاف کولو. دا څه لپاره کولو؟ نمبر 1 احیاء لسنته، چې د نبی علیہ السلام دا سنت دا ژوندې پاتې شي. څوک دا ونه وي چې دا اعتکاف لہذا د نبی علیہ السلام په زندګۍ کې او چې کله نبی علیہ السلام وفات شو اعتکاف ختم. نه نه نه، ازواج مطهرات او هغه سنت جاری وساتلو. دویم و ابقاء لطریقته، د نبی علیہ السلام طریقې باقی وساتله. لہذا خذبا پکور کې اعتکاف کوي او سړی په مسجد کې اعتکاف کوي بالفرض والتقدیر. د څه زین نشته چې ال د زنانه هم مساجد ته اعتکاف لذي. نو فتح القدیر دا قاضی خان په حواله سره لیکلی دي ولو اعتکفت فی الجامع او فی مسجد حیها، که یو زنانه په یو جامع مسجد کې اعتکاف وکي یا د خپل محلي مسجد کې اعتکاف تکینی جاز وهو مکروه. دا عمل خو جایز دی، ټیک ته چې اعتکاف خو به وشي خو د عمل باندې به حکم د مکروه تحریمی لګي، یعنی اجر ضایع کیږي. اجر عمل مکروه تحریمی وکړو چې د فرض مز د پاره دی باندې پابندی ولګي د چې مسجد ته بن راځي، ولې د فتنه فساد دور دی. فرض منز نو اعتکاف خو سنت مؤکده علی الکفایه د دې د پاره څنګه مسجد ته راولي. نو څنګه چې کور کې دی د پاره د مز حکم دی. نبی علیہ السلام فرمای و بیوتهن خیر لهن، د دې کورونه دی د پاره بهتر دي د عزت او د ناموس د ابرو په اعتبار سره. لہذا څنګه چې فرض مزدی په کور کې کوي او په خاص کمر کې کوي، پټ تیاره کې کوي، د کشان د اعتکاف په هم دی په خپل کورونو کې کوي. او دا اعتکاف شدی په کور کې کوي نو فقهاو لیکلي دي و اذا اعتکفت فی مسجد بیتها، کله چې زنانه د خپل کور په مخصوص کمره کې مخصوص ځای کې اعتکاف تکینی نو دک ځای دا اعتکافګاه چې دا فتلک البقعه فی حقها کمسجد الجماعه فی حق الرجل، دیتا د دغه کمرې کم کې چې دا اعتکاف تناسره اومدک شان حکم دی څنګه چې د سړی په حق کې د مسجد حکم دی. سړی چې اعتکاف تکینی مسجد کې نو د مسجد د حدود نه بلا ضرورت نوزي، کم ضرورت شرعی دی طبيعي دی هغه د پاره وتی شي، بلا ضرورت به د مسجد د حدود نه نوزي. دک شان با زنانم چې په کومه کمره کې اعتکاف تکیناستا کو ال دغه تمام ضرورت پوره کیږي نو بیا به د هغه زینه د اعتکاف په دوران کې نه روزي. او کو بیت الخلا لیټرین وغیرہ بهر وو نو ضرورت د پاره راوتیش. دا قسم پروپاګاندا ورېږي چې به مسجد کې د خزو اعتکاف لازمي دی کور کې نه کیږي نو دا غلطه خبره ده. بل حدیث مبارک کې صراحت موجود دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اعتکاف اراده فرمایلا ان النبي عليه السلام لما اراد الاعتكاف امر بقبه فضربت في المسجد. نبی علیہ السلام اعتکاف اراده فرمایلا نو حکم یو کو چې په مسجد نبوي کې یو خیمه مقرر کې او لګوي، خیمه او لګول شو. فلما دخل المسجد، بیا نبی علیہ السلام مسجد ته چې کله رانه وته را قبابا مضروبه، ډیر شي خیمه ولیدلې. د نبی علیہ السلام د خیمه سره غیر شاپره نور خیمه وي. نبی علیہ السلام فرمایي لمن هذه، دا خیمه د چا دي؟ فقیل لعائشه وحفصه، دا امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها خیمه ده او دا حضرت حفصه رضی الله عنها خیمه ده. چې کله نبی علیہ السلام ته د دې وضاحت شو فغضب، نبی علیہ السلام انتهایی غصه شو، غضبناک شو. وقال وی فرمایل آل بر یریدنا بهن، دانی کیدا
په دې عمل سره دې د نیکه اراده کړې ده. وامر بقبته فنقضت، نبی علیہ السلام حکم او فرمایلو چې دا خیمه د دې زینه لړکه خیمه د غي زینه اوچته کړې شوې. فلم يعتكف في ذلك العشر، بیا نبی علیہ السلام د دکه عشره اخیری اعتکاف مون کړو. روایتو کې راځي چې نبی علیہ السلام بیا په شوال میاشت کې دغه 10 ورځې اعتکاف قضایي راو ګرځول. او یو روایت کې دا دی چې حکم یې فرمایله انزعوها، دا خیمه د مسجد نه لړکه. نو کو چرته جواز وي د خزو د اعتکاف په مسجد کې، نبی علیہ السلام ولې به د ایمان راخه مې لري. او دویمه دا چې د نبی علیہ السلام خپل بیبیان وي بیم به د مسجد نه خیمه اوچته کې، دل خودوی د عوام زنانو ته حکم ورکړي چې مسجد ته اعتکاف لراځي، خپل بیبیانو ته ویم نه. په دې صورت کې وای د دې روایتو د دې آیاتونو پرانا کې دا مسله ثابت شوه چې خزیبه په کور کې اعتکاف کوي او سړی په مسجد کې اعتکاف کوي.